اذ قال الله یا عیسی کله چې ووی الله جل شانه یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم اذكر نعمتي عليك یاد کړه نعمت زما پتا باندې وعلى والدتك او په مور ستا باندې اذ ایتک کله چې کلکلی ماته بروح القدس روح پاک سره تکلم الناس خبر کول تا خلق سره فی المهدی پغیګه د مور کې وکهلا او په پوخ عمر کې واذ علمتك الكتاب او کله چې اخذ لماتا ته کتاب والحکمت او سنت والتوراۃ او تورات والانجیل او انجیل. سورة المائدہ آیت نمبر 110. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. صدق الله العظيم. دین مخی آیت مبارکہ کی اللہ جل شانہ دا ارشاد فرمایل چې قیامت په ورځ باندې با ټول پیغمبران انبیاء کرام با الله جل شانہ راجمع کی او بیا به دا غوی نه سوال کوي چې تاسو د قومونو تاسو د امتونو طرفنا څه جواب ملو شو د دعوت الی الله. ټول انبیاء کرام دغه جواب د الله جل شانہ په حضور کې عرض کوي لا علم لنا ازم ربا مونږ ته علم نشته. حقیقی علم زمونږ د دنیا زندگی دوران کې چې کم کار مونږ کړی دی دا غي علم تاته دی او زمونږ د دنیا نه د تلو نه بعد زمونږ قومونو زمونږ امتونو کم کارونه کړی دی هغه مستا په علم کې دی او تچینو علام الغیوب ذاتی د غیب باندې با خبره او په غیب باندې پوها او عالم ذاتی علام ذات ډیر زیات پوی په غیب باندې تا نه سوا بل څوک په غیب باندې پوی نه دی. نو چې کله انبیاء کرام دغه جواب ورکړي د الله جل شانہ په حضور کې عرض وکړي دا جواب الله تبارک وتعالى دا غین بعد چې کوم کیفیت دی هغه ذکر کوي. بیا با اللہ تبارک و تعالی اغا انبیاء کرامو کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبا مخاطب شي او حضرت عیسیٰ علیہ السلام هغه جلیل القدر او عظیم المرتبت پیغمبر دی چې الله تبارک و تعالی د تخلیق یو ډیر خصوصي او مخصوص انداز سره هغه فرمایل چې حضرت جبرئیل علیہ السلام راغی د حضرت مریم په غاړه کې پوکی وهلو او اغینا د حضرت عیسی علیہ السلام وجود اغا د حضرت مریم پر رحم کی پیدا شو او الله تبارک و تعالی حضرت عیسی علیہ السلام تخلیق بغیر د پلار نه او فرمایل او بیا په دغه شیرخواری په عمر کې د خپل د مور د طهارت او د پاکیزګي شهادت او گواهی د په جواب باندې جاری شو او په دغه وړوکوالي کې په دغه شیرخواری حالت کې هم داسې گفتگو شروع کړه سرنګي چې یو نوجوان یو عمر رسیدا یو سنجیدا یو باوقار یو
اعلی تعلیم یافتہ او تربیت یافتہ یو مہذب او سنجیدہ گفتگو کون کی کس سے گفتگو کی سورہ مریم کی منگو تاسو لولو فاشارت الی چکلا حضرت مریم دی طرف ته اشاره وکړه حضرت عیسی علیه السلام طرف ته دی پغیق کې د پیخوري شیرخوار ماشوم دی خلق وی چې کیف نکلم من کان فی المهد صبیا منګه دیو داسې ماشوم سره څنګه خبرې وکړو چې دا خو لا پیخوري د خپل د دې ماشوم ثبوت ته خپل باندې مونږ تراکا حضرت مریم ته قوم وی چې ستا خاون نشته دی نکاح د نشته دی دا ماشوم کم زین راغی فاشارت الی چې کله د طرف ته اشاره وکړه حضرت عیسی علیه السلام داسې گویا شو قال انی عبد الله بشک زد الله بندیم آتانی الکتاب ما ته کتاب را کړی شوی دی وجعلنی نبیا او زه پیغمبر جوړ کړی شویم وجعلنی مبارکا اینما کنت او زه الله تبارک وتعالى برکت والا ګرځولیم چې هر ځای کې زیم واوصانی بالصلاه والزکات ما دمت حیا ما ته حکم را کړی شوی دی چې زه د مانځه او د زکات پابندي وکم تر څو پورې چې زه ژوند یم داسې گفتگو چې لکه څرنګه چې یو ډېر عمر رسیده سنجیده یو مشر یو تربیت یافتہ بنیادم چې خبرې کوي حالانکه د مور په غېږ کې دی او شیرخوار ماشوم دی نو الله تبارک وتعالى د ډېرو صفاتنا او ډېرو عظمتونو رفعتونو نه حضرت عیسی علیه السلام مالامال ګرځولو او دې ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې اذ قال الله کله چې وبوي الله جل شانه یا عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم اذکر یاد کړه نعمتي نعمت زما علیک پتا باندې وعلى والدتک او په مور ستا باندې زما هغه نعمت یاد کا چې کوم ما پتا باندې کړي استا په مور باندې کړي دي حضرت عیسی علیه السلام ته د نعمتونو د یاد دهانی یو مقصد دا دی چې د حضرت عیسی علیه السلام د وجنه دو قومه هغه گمراه شو هلاک شو نبی علیہ السلام حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ته فرمایي چې زما په امت کې ستا مثال د حضرت عیسی ابن مریم دی څنګه چې دغه د وجنه دوه قومونه هلاک شو ستا د وجنه به هم دوه قومونه هلاک کیږي نو یو قوم عیسایان د عیسی علیه السلام مرتبه د حد نه اوچت کړه دومره لوی مرتبه ته ورسو چې ورته د الله تعالی چې کوم مرتبه وا هغه غیله ورکړه او زینو چې دا د الله زوی دی نو هغه گمراه شو او دویمه طبقه چې د عیسی علیه السلام د وجه هلاک شو هغه يهوديان دي د عیسی علیه السلام د قتل سازش مو دغه ګستاخی وکړه الزامونه پیو لګو دوه هلاک شو دغه نبی علیہ السلام حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ته فرمایي چې استاهم مثال د حضرت عیسی علیہ السلام یو قوم داسې دی چې حضرت علی رضی اللہ عنہ ته خدای وي د خدای توپ هغه ټول صفات هغه ته ورکي یا علی مدد ورته وي مشکل کشا ورته وي حاجت روا ورته وي او دی گمراه شو مشرک شو او دویم هغه خوارج دي چې کوم د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه توهین کوي داغه ګستاخی کوي داغه بی ادبی او احترامی کوي دا هم کفر دی ځکه حضرت علی المرتضی رضی الله عنه او تمام اهل بیت عظام او تمام صحابه کرام دا قرآنی شخصیات دي چې کوم کس د یو ادنا صحابي توهین کوي یا د اهل بیت عظام توهین کوي بس دی په خپل باندې د قران کریم د آیتونو نه انکار کوي د قران کریم توهین کوي د نبی علیہ السلام توهین کوي ځکه د صحابي یا د اهل بیت توهین د نبی علیہ السلام توهین او بی ادبی دی لہذا نبی علیہ السلام فرمائے فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم چې ساز ما دي صحابو سره محبت کو د اصل کې ما سره محبت دي او چا دوی سره بغض وساتلو د اصل کې ما سره بغض دینو زما صحابو سره بغض ساتي لہذا الله تبارک وتعالى په دې کې د حضرت عیسی علیه السلام د نعمتونو ذکر کوي یو دې لپاره چې
عیسایانو باندې رد دی چې هغوی عیسی علیه السلام ته الہ ویل، معبود ویل. الله تبارک وتعالی فرمایي چې اذکر نعمتي علیک وعلى والدک. عیسی علیه السلام حشر په میدان کې ورته وایي چې ته یاد کړه زما هغه نعمت چې کوم تا باندې مې کړی، ستا مور پلار باندې، ستا مور باندې مې کړی. نو چې کله دې د نعمت مستحق شو نو بیا خدای څنګه شو، او چې کله دې د نعمت مستحق شو، مجبور شو، محتاج شو نعمت ته د الله تعالی په وړاندې، بیا د الله زوی څنګه شو؟ ان الله ثالث ثلاثه څنګه جوړ شو؟ لہذا عیسایانو باندې او دویم په يهوديانو باندې مرد دي. يهوديانو د حضرت عیسی علیه السلام توهین کو. الله تبارک وتعالى فرمایي چې ما په د باندې نعمت کړې ده، په مور باندې مې نعمت کړې ده. څنګه اذ ایدتک بروح القدس، کله چې کلک کړې ماته په روح پاک سره، جبرئیل امین علیه السلام سره. جبرئیل علیه السلام هر وخت چې د حضرت عیسی علیه السلام سره مرګري او قدم په قدم باندې د معیت ورته حاصل وو، قدم په قدم باندې د معاونت او تعاون د حضرت جبرئیل علیه السلام ورسره شامل وو. اذ ایدتک بروح القدس، کله ما کلک کړی ته په روح پاک سره، جبرئیل امین علیه السلام. او بل صفت دا بیانې تکلم الناس فی المهد وکهلا، خبرې کولی تا د خلکو سره په غیږه د مور کې او په پوخ عمر کې. ان حضرت عیسی علیه السلام څرنګه چې په بچپن کې خبرې کولې، او مغه خبره چې څرنګه یو نوجوان، یو پوخ عمر والا بنیادم خبرې کوي، سنجیده گفتگو کوي. حضرت عیسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی دا معجزه ورکړه چې عیسی علیه السلام د شیرخوارۍ په حالت کې اقا انداز کې گفتگو او خبرې کولې. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کله چې اخذل ماتا د کتاب، انجیل، والحکمه او سنت طریقې، والتورات او د تورات علم، والانجیل او د انجیل، د تورات، د انجیل او دغه سي د سنت طریقې الله تبارک وتعالى ورته اخذلی. دا تقریبا اته نه خصوصیات او نعمتونه د حضرت عیسی علیه السلام الله تبارک وتعالى په دې آیت مبارکه کې ذکر کړي. یو طرف ته په عیسایانو باندې رد دی چې کوم عیسی علیه السلام ته تاسو خدای وي یا د خدای زوی وي، نو هغه په خپل باندې الله د نعمتونو محتاج دی، الله جل شانه د نعمتونو ته دی محتاج وو. يهوديانو باندې رد دی چې کوم عیسی علیه السلام توهین تاسو کوي، هغه دومره عظیم المرتبت پیغمبر دی چې رب کائنات په هغه باندې دومره لوی لوی نعمتونه کړي. لہذا په يهودیت او نصرانیت دوه باندې رد دی. اذ قال الله يا عيسى، کله چې ووی الله جل شانه یا عیسی ابن مریم، اے عیسی زوی د مریم، اذکر نعمتي علیک، یاد کړه نعمت زما پتا باندې، وعلى والدتک او په مور ستا باندې، اذ ایدتک کله چې کلک کړې ماته بروح القدس، په روح پاک سره، تکلم الناس خبرې کولې تا د خلکو سره، فی المهد په غیږه د مور کې، وکهلا او په پوخ عمر کې، وإذ علمتك الكتاب او کله چې اخذل ماتا ته کتاب، والحکمت او سنت، والتورات او تورات، والانجیل او انجیل. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.